الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قال الله تعالى في مقام آخر: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الكبرياء ردائي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زما قابل قدر ډیرو غیرتمندو مسلمانانو، حاضرینو، سامعینو، کوم آیاتونو مبارکه تلاوت شو، په دې کې الله رب العزت د خپلې بړایۍ تذکره کړې ده. الله رب العزت فرمایي: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي. فرمایي د الله بړایي دومره لوی بړایي ده، الله رب العزت ذات دومره لوی ذات دی. فرمایي که دا ټول پټول اوبه، ټول پټول دریابونه، ټول پټول نهرونه، سمندرونه دا صحیح جوړ شي، او څومره ونې چې دي دا قلمونه جوړ شي، او دا څومره انسانان چې دي دا ټول لیکونکي جوړ شي. د حضرت آدم علیه السلام نه واخله دا آخري مخلوق چې آخري بنده کم راځي دنیا ته، دا ټول پټوله دا الله رب العزت بڑائی لیکل شروع کی. بیا فرمائی علماء کرام هر سړی د خپل شوق او د ذوق او د خپل علم مطابق د الله بڑائی لیکل شروع کی. شاعر په شاعری کی شروع کی، دارنگی
قابل خلک په خپل قابلیت کې وکړي، ساینسدانان خلک د ساینس په میدان کې د الله بړۍ بیان کړي او لیکل شروع کړي، تر دې پورې علما کرام د علم په میدان کې د علم په ذریعه باندې د الله بړۍ بیان کړي، انبیاء علیه السلام د الله بړۍ بیان کړي، دا ټول زندگی به ختم شي، تر دې پورې دا ونې به د قلمونه جوړ شوي دا بس په سلودیو باندې ختم شي او د انسانانو زندگی به ختم شي. صحیح ده د اوبو دا به ختم شي، که دومره بیا شي بیا به ما ختم شي. خو محترمو د الله رب العزت بړایي لوی دا نه ختمیږي. د الله رب العزت دومره لوی ذات دی، د الله رب العزت د لوی څه انتها نشته او د انسان د عاجزۍ څه انتها نشته. د الله رب ذات ډیر لوی ذات دی او انسان ډیر زیات عاجز او محتاج مخلوق دی. په مخ د ځمکه چې د الله نه علاوه سم دي دا ټول مخلوقات دي. محترمو دا د الله رب العزت په قبضه او قدرت کې دي. د الله رب العزت دومره لوی ذات دی، مونږ او تاسو سحر ګورو نور راخیږي، دا انور د ځمکې نه په څو چنده په سوونو چنده دا غټ دی. محترمو دغه نور په خپل ټیم باندې راخیږي، ماښام په خپل ټیم باندې غورځېږي. حضرت ابراهیم علیه السلام واقعہ قرآن مجید ذکر کړی دا. فرمایي حضرت ابراهیم علیه السلام د نمرود مخې ته مخامخ شو، پیش شو چې به یې دی راولی دی د یو خدای دعوه کوي چې الله یو منی او زما خدای نه مني، زما مشري نه مني. محترمو فرمایي وی تپوس یې ترې وکړو. نمرود د ابراهیم علیه السلام نه تپوس وکړو چې وایه ته چې د کم خدای طرف ته خلکو ته دعوت ورکې د هغه څه صفات دي، څه کوي هغه؟ حضرت ابراهیم علیه السلام ته جواب کې وی زما رب پیدا کول کوي، زما رب وجل کوي. جنم دا الله په لاس کې دی او مرګ هم دا الله په لاس کې دی. چاته وغواړي ژوند ورکوي، چاته وغواړي مرګ پرې راولي. نمرود وی دا خو ډېر اسانه ده، هسې د بل خدای عبادت کوي، زه یم که نه. یو کسو په جیل کې وسره و، په هغه باندې د فانسۍ حکم ختلی و، هغه حکم یې کو دې رابار کې. یو کس عام کس و ټیک ټاک بغیر جرم نه د خپل رعایو نه یو کس حکم یې کو دې سنگسار کې سرت قلم کې مړ کې. او حضرت ابراهیم علیه السلام د مخاطب شو، ورته وی وګوره یو مې جمدی که او بل مې مړ که، چې کم مړ کېده هغه له مې ژوند ورکه، هغه مې د تخت نه راکوز که، او چې کم روغ جوړ ګرځېده بغیر د ده په سوچ کې نو چې مرګ به راځي یا به ما څوک مړ کي یا هغه دی هغه مې ګوره تخت ته وخېږه او مړ مې که. دا خو زم کوی شم. حضرت ابراهیم علیه السلام ته وی جواب کوي زما رب هغه رب دی چې سحر د مشرق نه نور راخیږي په مغرب غورځوي، تی داسې وکړه تی د مغرب نه راوخیږه مشرق ته وغورځوه. فبهت الذي کفر. فرمایي قرآن ذکر کړي چې نمرود په دغه ټیم کې بیا ورسره جواب نه و، بې جوابه شو، لا جوابه شو چې واقعي دا خو زه نشم کولی. محترمو دا انور الله رب العزت راخیږي، ماسوتن ماښام الله رب العزت غورځوي. په دې کائنات کې هیڅ یو طاقت داسې نشته چې هغه د انور لږ ساعت دپاره ودرئ.
الله رب العزت چا فرمای په سورت یو کم دیرشمه سپاره کې چې ما دا اوبه په ځمکه کې خوږې پیدا کړي دي، دا زه ترخې کم، څوک دا شته چې خوږېږي؟ دا د الله ذات دی. په ځمکه کې دننه اوبه دي، خوږې دي، دا چې تروي شي او ترخې شي بیا به تاسو لیدلی د څکلو هم نه دي. په کرک کې زمونږ تشکیل و، هغه ځای کې اوبه مالګینې دي، په 100 کیلومیټره کې به ملګري تله اوبه به یې راوړلې او هغه اوبه چې د هغوی په ځمکه کې کمې به وې، موټر یې پرې لګولې وې، هینډ پمپ یې پرې لګولې وې، خو هغه د څکلو نه وې، صرف مالګه وه. دا کوم ملګري چې په پنجاب علاقو ته تلي هلته به یې لیدلي دا هغه ځای اوبه څومره تروي دي. د کراچۍ د سند اوبه تاسو ته پته ده څومره بدمزې دي. محترمو داسې څوک شته چې دا اوبه بیا څوک خوږېږي؟ دومره لوی ذات دی. فرمای دا ما او تا سا لوسا اکسیجن استعمالو، دا اکسیجن په ځمکه باندې موجود دی، دا په ځمکه باندې موجود دی، د سیسې پورې دا شته دی. بیا چې څومره بره کېږي د اکسیجن کمې راځي او بعضې خلک چې کله بیا په غټ دنګ لوړ ځای ته خیږي نو هلته د اکسیجن ځان له بندوبست کوي. کوهفیما شو یا نور بعضې کسان هغوی ځانه د اکسیجن د ځمکې نه ځان سره خیجوي. الله رب العزت فرمایي داسې څوک شته چې د اکسیجن زه لږ بره کړم ستاسو نه، څوک به یې درته راښکته کړي؟ بیا څوک اکسیجن راښکته کوي نه شي، ځکه د ما او ستا د زندګۍ دارومدار دا په اکسیجن باندې دی. دا بانی دي، دا بانی دي، الله مونږ له ژوند راکړی دی، خو دغه اسباب دي الله جوړ کړي دي او مقرر کړي دي. خو که دا اکسیجن لږ شان دې بره کړي نو څوک داسې شته چې اکسیجن راښکته کړي؟ محترمو د الله رب العزت داسې ذات دی، ما او تا یې انساني شکل کې پیدا کړي یو، که ما او تا یې د حیوان په شکل کې پیدا کړی وی، چا جرت کوي شو چې د الله نه تپوس کړی وي چې ربه زه دې خر ولې پیدا کړم، ربه زه دې زناور ولې پیدا کړم؟ دا د الله رب العزت څومره لوی ذات دی، انسان یې څومره ښایسته پیدا کړی. په دنیا کې څومره مخلوقات دي، په ټولو مخلوقاتو کې الله رب العزت انسان ته اشرف المخلوقات ویلی دی. بیا دا اشرف المخلوقات تاسو وګورئ غون د یو بل نه بدل دي. داسې د الله رب العزت ذات دی. محترم هغه رب چې په دې کائنات باندې قبضه ده، له ما فی السماوات و ما فی الارض، دا ځمکه د الله، اسمانونه د الله. من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، دا هغه الله رب العزت د حکم نه بغیر څوک د چا شفارس به نشي کولی. هغه الله رب العزت چې هغه ته الحی القیوم دی، مرګ ورته نه راځي، همیشه دپاره به محترمو هغه ذات لا تأخذه سنة ولا نوم، داسې ذات چې هغه باندې نه پرکالي راځي نه پې خوب راځي. هغه رب چې دنیا په هر ګوټ باندې او دنیا د هر ګوټ په هر مخلوق باندې نظر دی. که انسان په تیاره کې دی الله رب العزت دی مینی، که انسان په رڼاګانو کې د رڼاګانو په ښار کې اوسیږي دی مینی، که انسان په خپل جومپړی کې ناست دی دی مینی، که دی په محل کې ناست دی دی مینی. الله رب العزت داسې قدیر ذات دی، قدرت والا ذات دی. الله رب العزت د قدرت نه هیڅ یو څیز بار نه دی. داسې علم والا، داسې بصیر ذات دی. د الله رب العزت لیدل
داسې کامل لیدل دي. زما او ستا لیدل د دیوال نه راته خواصه نه ښکاري. دا دیوال خو بیا هم دیوال دی چې انسان کمزوري شي، سترګې کمزوري شي، په یو فوټ فاصله کې ورته بیا څه نه ښکاري. دا د انسان د عاجزۍ نښه ده. د عاجزۍ لپاره دا کافي ده چې انسان لږ وخت عمر بعد د ده لاس او بدن اندامونه دا کار پرېږدي. کومه ژبه چې نن لګیا ده دا خبرې کوي، دا آواز وباسي، محترمو یو وخت داسې راشي په دې ژبه باندې انسان خبرې نشي کولی. دا طاقت پکې الله کېښودی. د الله رب العزت په قبضه او قدرت کې ټول کائنات دی. رزق رازق ذات دی. محترم هغه رب کم چې مار لا رزق ورکوي، هغه رب ما او تعالی هم رزق راکوي. کم رب چې کافر له رزق ورکوي، عادي مسلمان ته هم رزق ورکوي. کم رب په کاڼي کې دننه یو چنجي له رزق ورکوي، ما او تعالی به یې نه راکوي، ما او تعالی هم راکوي. چا ته په ځنګل کې تازه وینې ضرورت دی، هغه تازه وینه میلاویږي. چا ته د تازه غوښې ضرورت دی، تازه غوښه ورته میلاویږي. چا ته د شنې پاڼې ضرورت دی، شنه پاڼه ورته میلاویږي. محترمو نن مونږه د دنیا په دې منډه کې داسې یو وخت شوي یو، مونږ د خپل رب هیر شوی دی. زما پیدا کوونکی څوک دی؟ دا رانه هیر دي. زما خالق څوک دی؟ دا رانه هیر دي. زما رازق څوک دی؟ دا رانه هیر دي. به د دنیا په منډه کې داسې اخته یو، هر څه مو هیر کړي دي. دا دنیا چې کوم زما او ستا په نظر راځي، د دې نام و نشان هم نه و. د دې دا ښایسته ښایسته غرونه مونږ چې ورته خلک ولا چکر ولځي، خلک ییني، دا غرونه چې یو لوی سلسلې زمونږ په خصوصا زمونږ په ملک کې د هغې موجود دي، د دې ذرم نه وه. الله رب العزت لوی لوی غرونه الله پیدا کړه. محترمو د ځمکې قطرم نه وه، د ځمکې د خاورې یو دوړم نه وه، الله رب العزت ځمکه وغوړوله. الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا. الله فرمایي ځمکه نه وه، ما ځمکه وغوړوله. په ځمکه باندې ما بیا غرونه لکه میخونه وټومبل. وخلقناکم ازواجا. الله فرمایي ما انسان یا مخلوق دا جوړې جوړې پیدا کړې دي. څومره مخلوقات دي زیاتر دا جوړې جوړې دي، نر او ماده پکې ده. انسان نارینه او زنانه دی. دا ذات چې د الله رب العزت په قبضه او قدرت کې، دا هر څه د هغه په قبضه او قدرت کې دي. که سمندر چپی وي د الله د علم او د قبضې نه بار نه دي. محترمو تر دې پورې که د ونې نه یو پاڼه راغورځېږي د الله په علم کې دي. وما تسقط من ورقة الا يعلم الله. الله رب العزت په علم کې دي. تر دې پورې راځي کومه پاڼه د ونې نه راغورځېږي دا به د ځمکې پورې څومره لوټونه اړوي، په څو لوټه کې به لاندې رارسي، څو پیرې به کروټونه بدلوي او ځمکې ته به رارسي. دا د الله په علم کې دي. کوم مخلوق ته د څومره رزق ضرورت دی، د څومره خوراک ضرورت دی، دومره ورته ورکوي. محترمو هغه رب نن مونږ هیر کړی دی. دا هغه رب نه نن مونږ باغیان یو. الله رب ارشاد فرمایي ففروا الى الله. اے مخلوقه الله ته را واپس شئ. ففروا الى الله. محترمو
کم رب مونږ پیدا کړي یو، کم رب مونږ ته زندگی را کړې ده، کم رب ما او تعالی د سوري دپاره چت را کړی دی، ما او تا د بدن د پټولو دپاره جامه پیزار را کوي، کم رب ما او تا ته اکسیجن مهیا کړي، کم رب ما او تا ته د اوبو انتظام کړي، کم رب زما او ستا لپاره د زندګۍ د نورو څیزونو انتظام کړي، محترمو هغه رب دا هغه رب سره روغه پکار ده، دا هغه رب بندگی پکار ده. بندگی صرف او صرف مانځه ته نه وایي محترمو، مونږ صرف بندگی نه ده، دا د بندګۍ یوه حصه ده، مونږ یوه حصه ده، اگر چې اهمیت ډیر دی، خو بندگی په 24 غنټو کې د خپل رب احکامات په ځان کې راوستل دي، دې ته بندگی وایي. صرف په جماعت کې دی زه سر پټ کم او بار دی په خپله ته بګرځم، دا دین نه دی محترمو. صرف په جماعت کې زما پیسې برئ، بار چې مې څنګه خوښوي کپړې هغسې به کوم، دا دین نه دی محترمو. صرف په جنازه کې دی زه ودرېږم، قبلې ته مې د مخي زه د خبرې اترې نه کوم، باقي چې زما څنګه خوښوي ژوند به تېروم، داسې دې ته دین نه وایي. د خپلې خوښې ژوند تېرول دا دین نه دی محترمو. احادیث مبارکو کې راځي چې انسان په دنیا کې دا مثال د جیلی د دی جیل خانې په شان په دنیا کې وخت تېروي. الدنیا سجن المؤمن و جنت للکافر. څنګه چې انسان په جیل کې پابند سلاسل دی او دی د جیل د مشر په طبیعت باندې خوراک سحاق کوي، د هغې په طبیعت باندې کینی پاسي، د هغه په طبیعت باندې بار ګرځي، د هغه په طبیعت باندې اوده کېږي، دقه رنګې انسان چې ځان ته مسلمان وایي دی به د الله رب العزت په احکاماتو باندې خپله زندګي تېروي، د خپل چاهت باندې خوب نه چې خوب څه ټیم راغی بس اوده شه، نه چې د خوب ټیم دی اوده شه. که د الله حکم ماتېږي خیر دی، نه د الله حکم به لومبې پوره کوي. بیا مې خوښه چې څه ټیم پاسم، نه څنګه چې هلته په جیل کې د جیل یو سپرډنټي یو مشري جیلري خلک هغه چې کله اواز وکړي ټلۍ وټنګوي هغه ټیم غون خلک راپاسي، بیا مجال شته چې یو سړی د اسمبلي په خپل بیرک کې چې ځینې ماله خوب نه دی برابر کړی، زه خوب برابروم. دا او صرف مونږ مسلمانان اذان کیږي، الله اکبر ویل کیږي، د الله بڑائی بیانېږي چې بنده ته ډېر عاجز یې، ډېر کمزور یې، ډېر لاچار یې، او هغه رب کوم چې د ځان ته غواړي هغه لوی دی، الله اکبر هغه له راپاسه مونږ وایو په خپل عمل سره عملا دا د دې خبرې اظهار کوو چې ربه زه نشم در پاسې دی، ستا بړۍ پړه کې نشته. محترمو چې کله پړه کې بړۍ د خدای راله، د الله رب العزت بړۍ پړه کې راله، بیا به د الله رب العزت احکامات آسانی. محترمو چې چا د خپل رب سره تعلق پیدا کړی دی، د رب سره تعلق دی، پړه کې د رب یره پرته ده او د دې خبرې امید پروت دی چې زما د الله سره تعلق دی، الله رب العزت زما خالق رازق مالک دی، ما به یوازې نه پرېږدي. محترمو آیا خلکو بیا دې خبرې ته نه ګوري چې زما مخالف خلک څومره طاقتور دی؟ په یو موقع باندې یو جنگ موقع وه، ابو هریره رضی الله تعالی عنہ خپل مخالف دشمنانو ته چې وکتل نو لږ رنګ کې تغیر راغی، تبدیلی راله. د سره یو صحابي دی چې کم په جنگ بدر کې شریک و، دی په هغه وخت کې نه و شریک شوی جنگ بدر کې، وروسته ایمان راوړی یا په هغه موقع باندې غالبا دی شریک شوی نه و. نو
دا صحابي تپوس کی چې ابو هريره مقابل کې 100,000 کسان دي، مونږ 10,000 یو، د دې مقابل د خلکو نه دی دا پړه کې دا راج دا زیات دي. هغه ته وی چې آو داسې مې پړه کې راله. هغه ته وی که تا کاش ته په بدر کې وي تا به لیدلی وي، تا به نن دا خبره پړه کې نه راتلله. ځکه هلته مونږ ډېر لږو او مخالف ډېر زیات وو، خو الله رب العزت زمونږ امداد او نصرت او مدد کړی دی. محترم چا چې د الله رب العزت په ذات نظري تاسو په لږ څو ورځې مخکې وکتل زمونږ یو ګاونډي ملک اسلامي ملک چې د ډېر وخت راسي هغوی د بارودو سره لوبې وکړئ، د ډېر وخت راسي د بمبارو سره لوبې وکړئ، چرته په مړه خېټه خوراک نه وکړئ. تقریبا 40 کاله مسلسل هغوی د هغوی ملک میدان جنګ و. که هغوی خادي کړې ده ورسره یې د خادۍ په ورځې لاشونه چوت کړي دي، د شهداو جنازې کړي دي. که هغوی د جمعې لمونځ کړی د شهداو جنازې مو سره کړي دي. هغه خلکو که د اختر لمونځ کړی یو خو یې د اختر مبارکۍ یو بل له ورکړي، بل خو یې د خپلو شهداو لاشونه دفن کړي دي. مسلسل 40 کاله چې کله پای کې د علماو هغه خلکو ته اقتدار میلاو شو چې هغه د پګړۍ خلک دي، هغه د قرآن خلک دي، هغه د حدیثو نه پوهه خلک دي. هغه خلک نه دي چې قل هو الله احد نه ورځي، هغه خلک نه دي چې سورة اخلاص او سورة فاتحه نه ورځي، هغه نه دي چې هغه خلک چې قوم دا خبره کوله. یو ورځ په دې جومات کې ناست وو، ما ته یو کس وایي استاد جي دوی ته خو ملک میلاو شو خو یې پته نه لګي چې هفته به یې وچلی که وبه یې نه چلی. ما یې ستا د سوچ ته سلام دی صاحبانو، تا له پکار چې دعا وله وکړې او ښه امید ته وساتې. او زما او ستا په شان مسلمان خو نه دی مړه، داسې مسلمانان دي. تاسو یې بل ورځ بیان واورېده چا نه یې اورېدلی، زه به یې ته ووایم. د هغوی جرنیل دی سوی وی هغه ملک چې کوم مونږ له خیرات راکوي خپل خیرات دې ځان سره سنبال کړي، ما ته د خیرات د اخیستو ضرورت نشته. ځکه ما ټول عمر 40 کاله زما بچي چې راغټ شوي په 40 کاله کې سر یې سپین شوی دی، هغه په مړه خېټه روټۍ نه ده خوړلی چې زه به تا نه اوس خیرات غواړم ملک به پې چلوم. او دا خیرات ته هغه چاله ورکه چې کوم ستا تالي سټ دي، کوم چې زمونږ دا صاحبان روزانه رواني او نوې نوې قرضې رالي. محترمو ولې هغوی ته پته ده چې زما خالق چې الله دی نو هغه رازق دی ماله به رزق راکوي. او مونږه زمونږ په دنیا په څیزونو زمونږ نظر دی، که ما دیاړي وکړه خو زه به کور ته سره راوړم، که مې ونه کړه د لوږې به مرمه، دا زمونږ سوچ دی. که ما مزدوري وکړه خو زه به څه وګټم بچو له به سره راوړم، که مې ونه ګټله نو صاحبه بیا څه شته نه، بیا به زه لوږې مرم. نه، د مرغۍ چې روزانه سحر د خپلو جالو نه پاسي تاسو وګورئ دوی کوم ځای کې دیاړي کوي چې الله یې د مرغۍ بندوبست کوي شي، الله یې خنزیر له ورکوي، ما مسلمان له بیا نه راکوي. که زمونږ دا خیالي چې دا پلانکي زمونږ محتاج دی، بیا به تیره زمونږ د خلکو دا سوچي ګینځي زمونږ د جومات د استاد یم زمونږ د پیسو د تنخوا محتاج دی. په الله قسم چې ستاسو نه ښه الله راکوي. او دا یوازې موږ له نه تاسو له الله درکوي، دا الله ستاسو هم دی، دا د هر مسلمان بلکې د هر انسان رب دی. هغه رب یې هر چا له ورکوي، خو د هغه سره خپل تعلق پیدا کول پکار دي. زه یو آخري خبره کوم، زه چې خپل ځان ته وګورم ډېر ګناهګار یم. زمونږ لږ غونډه کې تعلق دی، لږ غونډه کې چې په
اړو کې د مال کې برابر هم نه دی. الله دې راله د خپل رب سره دا تعلق سیوا کی. هر چا د خپل رب سره تعلق جوړول پکار دي. لږ غونډه کې تعلق دی یک تعلق ځکه صرف دا ویم صرف ځان له مشکل د هغه د نیکانو خلکو جوړ کړي زه مدینه ما مخکې مونږ سره نور څه نه او الله یې صرف په شکل راکوي صرف په شکل باندې. د حضرت موسی علیه السلام مقابلې ته چې کوم خلک راله هغوی ته الله رب العزت تفسیرونه ذکر کړي دي. هغه خلک چې کومې جادو دپاره مقابلې ته راله جادوګر و. فرعون د مخ د ځمکې نه لوی لوی جادوګران راټول کړو. اعلان یې وکړو چې کوم د ټاپ جادوګران یې راولئ مقابلې له. چې کله راله نو هغوی غونډه حلیه د حضرت موسی علیه السلام په شان حلیه جوړه کړه. څه جوړ کړه؟ حلیه، ګیره، برید، مخ، شکل، کپړې، صادر، چوغا، دار سیده حلیه د هغې جوړه کړه. سټه به خپل د حضرت موسی علیه السلام په شان جوړ کړو. مونږ چې وایو که نه د پیغمبر طریقې په خپل بدن کې راوستل نو لومبې په خپل بدن کې د هغه طریقې راوستې. بیا مفسرینو ذکر کړي دویم عمل یو دا عملو الله رب العزت هغوی ته یا سحر کفارو کافرانو او چې ماښام کېده مسلمانان نه بلکې مؤمنان مسلمانانو. وی دویم عمل یې څه و؟ وی دویم عمل یې دا و چې کله میدان ته راکوشو راله یو بل ته مقابلې ته شو نو حضرت موسی علیه السلام په مقابله کې چې کوم ساحران جادوګرانو هغوی د حضرت موسی علیه السلام د ادب د وجې نه د عظمت د وجې نه د مشرۍ د وجې نه د هغه خیال یې وساته او ورته وایي صاحب اول ته خپل امسار وغورځوه کرتب وکړه ته خپل جادو ښایه. مفسرین ذکر کوي وي د پیغمبر ادب یې کړی دی او د پیغمبر شکل او صورت یې جوړ کړی. د پیغمبر ادب یې کړی او د پیغمبر شکل او صورت یې جوړ کړی. الله رب العزت ته ایمان نصیب کو او داسې ایمان چې کامل ایمان ورته الله نصیب کو. نو عرض مې دا کوم محترمو دا غرب بندگی اختیارول پکار دي. غرب زمونږ او ستاسو د ټولو خالق مالک رازق دی. زمونږ ایمان په رب باندې زمونږ نظر په رب باندې چې تکلیف راشي نو چې مونږ لومبې خپل رب ته ودرېږو. مونږ لومبې د خپل رب نه دعا غواړو. مونږ لومبې د خپل رب ته فریاد کوو بیا وروسته دنیا نورې منډې تړلې کوو. انشاءالله العزیز الله به مو بل چاته نه محتاجه کوي. او که نه مونږ د رب سره تعلق ختم شو او دنیا ټولو خلکو ته به محتاج یو بیا به د روپۍ سر به نه وي مونږ به ورته سیب وایو. د روپۍ بیا په جیب کې نه وي او الله مونږ ته بیا خانجي کوو. ولې مونږ د رب د غلامۍ نه ځانشته دی. مونږ د الله رب العزت مونږ د دنیا غلامان کړي یو. د ټولو خلکو نه مونږ غلامان یو. ولې مونږ د رب غلامي پرېښودې ده د رب سره تعلق پرېښودی دی. الله رب العزت زموږ او ستاسو د ټولو تعلق هغه کامل تعلق نصیبه کړي د خپل رب سره او الله رب العزت زموږ او ستاسو د دنیا او د آخرت خوشحالۍ نصیبه کړي. دعا وکړئ اللهم صل علی سیدنا محمد مبارک وسلم. ربه زموږ ګناهونه معاف کړي. ربه ټول امت محمدي ګناهونه معاف کړي. ربه مونږ سوي سم واورېده په دې باندې مونږ ته عمل لا نصیبه کړي. ربه خپل رضا مو نصیب کړي خپل اخلاص مو نصیب کړي. ربه خپل دیدار منصیبه کې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د لاس آب کوثر منصیب کې. رب دنیا کې مو د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په تعلیماتو باندې عمل پیرا کړي. رب د خپل احکاماتو باندې عمل کول توفیق را ترا نصیبه کړي. رب د خپل نافرمانی نه مو ساتي د شیطان د مرګرتیا نه مو ساتي. رب د شیطان د وسوسو نه مو ساتي. رب په دې وخت کې د خدای بلا فتنې دي رب ډېرې زیاتې فتنې د ټولو فتنو نه مونږ ته امان راکړي مونږ ته حفاظت نصیبه کړي. رب زمونږ د ملک مشران لیډران ټول دینداره کړي حیادار او پردهداره کړي. رب د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره صحیح مینه او محبت زمونږ نصیب کړي. رب زمونږ د ټولو نه ته راضي شي. وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین.